الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله بشك الله چه فالق الحب چودن کې دی وچون کې دی الحب د دانی الله رب العزت چي ماتي او نوا او زړی یعنی دا پټی کې چې خلق کله دا دانی واچي یا چې کوم دی د تورای کدو وغیرہ زړی وغورځي نو دا څوک چي او ماتي دا الله رب العزت ماتي او د دینه به دا بوټي روباسي بے اللہ رب عزت فرمائے یخرجو چی هغه روباسی الحی جوندے من المیت د مړینا یعنی جوندے سیز د مړینا روباسی کوم تاسو ګورو دا انډه چې دا مړه دا انډه کې سانشته ده خدای دې نه یو جوندے بچي الله رب عزت روباسی ومخرج المیت یم دغه شان د مړینا ومخرج المیت او مړی روباسی من الحی د ژوندینا د ژوندې سیز نه چې کوم دی مړ روزي نو دا الله رب عزت روباسی چې د چرګې نه مړه انډه روباسی چې هغه کې حصہ نه او دغه مړی انډه نه به چې کوم دی ژوندې بچي روباسی دا د الله طاقت دی د الله حکم دی ذالکم الله دا رب دې استاسو دا الله دې استاسو فانا نو کوم خواته توفکون تاسو روانیه تاسو کوم خواته روانیه او دا څوک معبودان جوړوي تاسو معبود خو صرف یو الله دی فالق الاصباح چې هغه چي الاصباح د سبا یعنی دا سحر رستون کې الله دی چې د تور تیرینا دا سحر روباسی او ورځ کې دام الله کوي وجعل الليل او جوړ کړ شپه سکنن د آرام وخت جوړ کو تاسو د پاره والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ حسبانن د حساب ذریعہ جوړ کړه یعنی د دې په ذریعہ سره مخکې خدا غړای وغیرہ نه وي نو انسانانو باندې دې په ذریعہ سره حساب کتاب کو وخت به معلومو دا مطلب دی حسبانن ذالک او دا د تقدیر هغه اندازه العزیز دو لوی زبردست ذات العلیم چې هغه پوی دی یعنی دا یو اندازه او یو تقدیر الله رب عزت یو نظام مقرر کړی دی تقدیر مطلب یو نظام مقرر کړی دی الله رب عزت مقرر کړی دی وهو الذي او هغه ذات جعل چې جوړ کړل لكم استاسو لپاره النجوم استوري لتهتدوا چې تاسو
لار بیا مومای بها باغی سرا یعنی پخوا چې کوم دی خلکو سره همدغه شان غړی وغیره نه وي نو سره دا نوره اوزارو نو ستورو ته به کتل او د ستورو په ذریعه به خپل لارې معلومولې دا مطلب دی لتهتدوا چې لار وښیي بها تاسو ته به دغه ستورو په ذریعه سره فی ظلمات البر د سمندر په تیارو کې والبحر فی ظلمات البر د اوچې په تیارو کې والبحر او د سمندر په تیارو کې قد فصلنا او بشک موږ په تفصیل سره بیان کړی الآیات آیاتنا لقوم دهغه قوم لپاره علمون چې هغه پوهیږي علم لري وهو او هغه چې الذي داس ذات ته انشاءکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده یو کسنا یعنی د آدم علی السلام نه تاسو پیدا کړی فمستقر نو یعنی تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او بیا الله رب العزت تاسو د پاره یو د اوسېدو ځای پیدا کو مستودع او بل امانت ځای پیدا کړی دی چې هغه یعنی د دنیا چې کوم دا زندگی دا د تاسو لپاره دی او اوسېدو ځای جوړ کو او بل امانت چې هغه د جنت امانت چې به تاسو له ورسته کې ملاويږي به تاسو ومستودع د امانت ځای دی هغه قد فصلنا بشک موږ په تفصیل سره بیان کړی دی آیات آیاتنا لقوم ده قوم لپاره يفقهون چې هغه پوهیږي لږ عقل پکې عقل لري وهو هغه ذات الذي كم چې انزل را نازل کړل روي لګل من السماء د اسمان نما انوبو فاخرجنا بس موږ رويستلې به باغ او سرا نبات هغه بوټي کل شي د هر قسم شنکی او بوټي پر رويستل فاخرجنا بیا موږ رويستل منه د هغه نه خازرن شنکی نخرجو چروبا سومږه منه د هغه نه حبن دانی متراکبا اغا یو بل پورې نختی یو بل سره تچوي نختی دانی وی دا موږ روباس ومن النخل او د غشان د کجورو دغونونه کجوري ونی من طلعها د هغه د خاخونونه قنوان چې غنچي وي پکې دانیتون زړندې د کجورو په بوټو کې تاسو ګورئ وی دا غنچي را زړندې نو دا الله پیدا کړی او جناتین او د سباغونه من عناب چې د انګورو د کورو باغونه پیدا کړل و زيتون او د زيتونو باغونه او رومان او د انارو ورمان د انارو باغونه مشتبهان یو بل بشان و غیر متشابه او دغه شان یو بل نه جدا جدا انظروا تاسو ګورئ اله ثمره د دې میوه ته اذا اسمر کله چې دا میوه ونیسی و ینعه او د دې د پخېدو طرف ته کله چې دا پخې شي هغه ته تاسو ګورئ ان فی ذلکم بشک بدی ټولو کې آیات النخری لقوم دهغه قوم د پاره یؤمنون چې ایمان وروړي هغه د پاره بدی کې ډېر نه خبرتي دي وجعلوا او دوی ګرځول دي جوړ کړی دي لله الله سره شرکاء هغه شریکان الجن پیریان لرا وخلقهم او حال لا چې الله پیدا کړی دي دوی وخرقوا او جوړ کړی دي دوی له د هغه لپاره بنینا زامن وبنات او لنا بغیر علم بغیر د علمنا سبحانه الله رب العزت پاک دی وتعالى او ډیر اوچت ذات دی او عما د هغه سنا یصفون چې دوی بیانې د هغه ټول نه الله رب العزت پاک دی اوچت دی دلته مبدی آیاتونو کې الله رب العزت خپل بڑای بیان کړه دا بڑای ولی بیانې د دې لپاره چې انسان په ما باندې یقین جوړ شي او انسان صحیح مؤمن جوړ شي ایمان وروړي او دا خاص کر د کافرو لپاره دا بار بار د خپل بڑای بیانې چې دوی یقین پیدا شي بیا ته وره ترجمه ان الله بشک الله چې فالق الحب رستون کې د دانی چون کې فالق اصل کې دا چول ته وي چې وچوي دانا نو دا څوک چې الله چې حب دانا و نو او زړی یخرج چروباسی الحی ژوندې من المیت د مړینا و مخرج المیت او دغه شان مړی روباسی من الحی د ژوندینا نو دا څوک د الله کې بخپل قدرت او بخپل طاقت سره ذالکم الله دا د استاسو الله یعنی دا هر څه الله کوي فانا نو بس کوم طرف ته توفقون تاسو رواني
فالق الاصباح هغه رئیستون کې د سحر وخت د سبا وجعل الليل وجوړ کړ شپه سکنن ستاسو د آرام ځای د آرام لپاره د شپه تاسو له جوړ کړه د آرام وخت والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ حسبانا د هغه حساب کتاب یو ذریعہ تاسو له جوړ کړه چې د په ذریعہ تاسو وخت معلوموي ذالک دا د تقدیر او هغه نظام مقرر العزیز د زورور ذات العلیم چې هغه ډیر پوی دی او ډیر غالب دی وهو الذي هغه چې جعل جوړ کړل لكم تاسو لپاره نجوم استوري لتهتدوا چې تاسو لار بیا مومي بها په دې استورو سره فی ظلمات البر د وچ په تیارو کې والبحر او د دریاب د سمندر په تیارو کې قد فصلنا بشک موږ په تفصیل سره بیان کړی الایات آیاتنا لقوم هغه قوم لپاره علمون چې هغه پوهیږي هو الذي وهو هغه شی دی الذي داس ذات انشاءکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده دیو کس نه دیو نفس نه پیدا کړی فمستقر نو یو دوسی دوزه تاسو بار پیدا کړی یعنی دنیا ومستودع او بل د امانت ځای چې هغه جنت ته تاسو ته ورسته ملاويږي قد فصلنا بشک موږ په تفصیل سره بیان کړی الایات آیاتنا لقوم هغه قوم لپاره يفقهون چې پوهیږي او عقل لري وهو هغه چې الذي داس ذات انزل چې نازل کړی دی من السماء د اسمان نه معانو بو فاخرجنا بیا الله رب عزت فرمایي چې فاخرجنا موږ رويسل به بد غوبو سره نباتا هغه بوټي کل شی د هر قسم د هر څه بوټي برويستل فاخرجنا بیا موږ رويستل منه د هغینا خضرن شنکی شنشن بوټي شنشن واخو نخرجو چیرو باسو منگا منه ده هغین حبا دانی متراکبا یو بل بوری هغین خط یو بل سرا یوزی لکه څنګه چې منگا دا وگی وګورو چې دانی ټول یوزی غنمو تو وګورو دانی یو سره خطی انار تو وګورو دا سنور ومن النخل او د کجورو د بوټو من طلعها ده هغه د خاخونو قنوان هغه غونچی دانیتون چې زړن دی دا څه غونټیم چې کوم نه پیدا کړي وجنات او باغونه من عناب د انګورو د کورو وزيتون او د زيتونو هغه باغونه ورمان او د انار باغونه مشتبهان چې یو بل بشان یو غیر متشابه او یو بل نه جدا وي یعنی یو شان دی او څه کوم دی نور قسمونه دي قسمه قسم بوټي دي پکې انظروا وګورئ تاسو اله سمره د دې میوه تیزاس مرا کله چې دا میوه ونیسي وای نو او دا پخشي کله چې د دې میوه پخشي بیا د تاسو وګورئ ان فی ذلک بشک په دې کې آیات النخری لقوم د هغه قوم لپاره یؤمنون چې ایمان وروړي مقصد وی داغه لپاره به ډېر قدرتونه او ډېر نه خبرتي دي وجعلوا او دوی ګرځولې جوړ کړي دی لله الله سره شریکان الجن د پیرانو نه وخلقهم او حال لا چې دا پیرانم الله پیدا کړی دی وخرقوا او دوی جوړ کړ له د الله لپاره بنین زامن او جوړ کړ وبناتین او د الله لونه جوړ کړي بغیر علم بغیر علمنا سبحانه الله رب العزت پاک دی او تعالی او ډیر اوچت دی ما د هغه سنا یصفون چې دوی بیانې ان الله رب العزت د دین ډیر پاک دی او اوچت دی او د ټول خبرونه اعلی دی چې دا یو خبره په الله کې نشته نعوذ بالله نه شریکان شته او نه زامن شته او نه لوري نشته څنګه چې بعض کفار واقعید دي الله رب العزت القرآن سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عالية سالدون بنت سدرين متوسطة بنت عمران بنت عابد بنت زيوال بنت عبد القادر ناظرة بنت وقاص و بنت سعود دا طالبات نوی کباجی و باجی دی چې کوم دی د دوی نه جرمانه واخلي او سزا دی ورکړي نور چې کوم لیټ راځي د هغوی صرف نومونه لیکي بیا ابنا باجي له ورکوي باجي نه نومونه ولیکي ابنا باجي یا نیا باجي له ورکوي کله بارش شي د پلاسټینګ په طلاق راځي
شور مکوئ چغې مه وهئ که باجګانې نه وي نو تاسو سبق یادوئ په زړه کې یادوئ چغې سورې مه وهئ